کی منگا شل پینزویش کسا یونو که منگا یو رد لار شو منگا پا یو رد دا ٹول پاٹے گوڑو لے شو نو دا سے نکو چه یو رد چوٹیو گو لار شو جمعه راز خواسیم چوٹی نو سوک کور تزی سوک یو خوازی سوک بل خوازی پائی گیا دو طالبانو نائی ما تاویوی مونگو گوڑونو لانیو راغلی دا گوڑونا من کورم کولے شو بیا من پلار لاو لینکو چی دل دیکو من سبک لراغلیو او کتا تا گوڑ لراغلی نو تا گوڑ کو ما تاوی میزو پلار گوڑ لرا لے گلیم یوی لرا لے گلیم او دی لرا لے گلیم چی دو استاز کپڑی بوینجی او دو استاز پیزار بسمیں او که مقدر تینو سبق بوائے گلتا پخلای سی مولا کی او تا سبق لراغلی نو تاسو سبق وائی دوارا زخو بازم نورو سا طالبانوی منگمزو نمانگ سلاو کڑا او دا جھوٹای راز نوا ما غیتوی چی سار موزو کو نوزو با نمو بس سارکائی کے رنبیو قتل دخل کو نام رنبی رانل اوزان سرم کی خودل ما سوتاننا سار جسنگا مزو شو منگا چائے پخاکلا منگا خبلا چائے پخولا گوڑا باوج مدرسہ کے آتی جماعت کے گانائی وی خلقو با گوڑا راڑا ہے کہ بیچولا و طالبان باتی چائے پخولا منگا لارو سرکای بابا چه نور راو کو تاگا با سبق وینال را تاگا تا پتا نوا چه آراغی تاگا دودری طالبان اڈیر خو قابل طالبانو او دا سی قابل طالبانو چه داغیم را قابل اڈو مالی درینو نو آغای ناستو جماعت کی لنبے سبق با زباو نو سرکای باباوی توییو نو آغایو دوی جی خد چرتا تلی دے وی نور طالبان سے شوئی سے خبر جیچا تا ہوا ترنو دائی و توبنو وی چاہی چلتا لڑو نو تو ازرازی تاو سبق وائی آغا طالبانو تے سبق شروع کو او دودری کسو سبق غیوی او ختم شا سبق سرکا باباوی طالبان چرتا تلی دی او سام شو منگو معتقد نو کڑے صدا سی اولس باجی کے دین منگا پاٹے کوٹ کڑے لگ پاتے ہو رہا تھا دیگه سرکای بابا فارغ شو نو غرای پټی تاسې چکرلا چوي قتل منګړم یو څوک ګوډ کو څوک واخټولو څوک پولیس امو سرکای بابا چې قتل وتا سودل دی راغلی وسا شو طالبانو ودوی جی مګر صلاح کړي وا چې زوغه پټي ګوډو نو سرکای بابا ما دوی تسل راتلی نو ما ول زما پلان له طالبان نه کوي زب اخبر استاد لنکو ما سرکار بابا دیر خوشحال شو او دان غصہ کو نکل سبق گزا کا سبق گزا کا ما ودے پریزیا سبق نے موٹولو مری ہوئی امنگا پٹے گوڑ کا باغ ورثر بی تکلفیو مو ہر یو استاد سرا ہر یو استاد وبالو ډیر خیال ساته ما بو مل ساته منگا پٹے گوڑ کا سرکار باباوی بس کوئی نن معنی جی دا رسوی خزد زیباوی زر آزما کور دلالو دا کور نے چای و پراٹی و غرا پسی پٹی ترالیو یو زائی کینا سو پٹی کیا چای مسکلا پٹی گوٹ شو آغا طالبان آغا خب قابل طالبانو خدا غین یو تنو دین زدانکا یو بیا زڑی جرابی بخرسولی پا بازار کے بناستو بل بیا دغا سے آغا دغا ما چکولی دا دیر زمان بعد مالکا فلانے نی ویم کر ما ایسا کار کے وجیدہ دا کبار جرابی خرسو مبنینو نا ما وطوی ما خانه دا استاز دعا دی نوا غست دکا سی بای بیا من سا پٹن کیو پٹن کے دا مولانا عبدالعلیم سے پلارو بڑا سڑیو ما تا مولانا عبدالعلیم سے بوئی وی نن که دی مازیگر با ما درس کو دا قرآن وی گنن دی درس پری خود او زمانگا ٹانٹی دی ال دی پلانی پٹی کی اگر آڑل غاڑی نو دی طالبان تک دیوی او ٹانٹی راڑی جوار ماو دوی جی درس پری دمنا که چھوٹی وکڑا نو دی بیانا رازی
نو درس به ورته لغونته وکړم او بیا به دا ټول بوځم وی به ټیک دی ته ښه پوهېږې نو ما لغونته درس وکړم مازدیګر بیا مې طلباو ته وویې ما راځئ وې د استاد جواد دېغه راړو زه مخکې شوم هغه یې راپسې شو څه طالبان پټ شو موږ چې لاړو او موږ هغه جوار پورې بل راغونډه کړل او پنډونه وتړل د ټولو نه غټ پنډ ما وتړو ځکه زه په عادت وم د زمیندار سړي زوی وم او دلته هم زمونږ به میښې وې او زه به د هغه نیر نه اپله زمونږ رټ دی د هغې نه به ما شوتل پنډ په سر راړه په لاره کې به مې ورته دمه وکړه په دیوال به مې کېښود چې بل چا تواب نه چې را دې اوچت کړه بیا به مې په سر هغه پنډ راړه نو زه په عادت وم ما د ټول نه غټ پنډ وتړه او بیا هغې کې چړایو مه د هغې کور ته نو چې طالبانو دا ګېډه راغستې وې پنډونه ما هم راغستې و د هغې والد صاحب ولاړو بوډا سړی و نو چې ما پنډ وغورځو وی ما کتل چې ټول نه غټ پنډ چا راغستی و صابیاک صاحب ما دې صابیاک صاحب وي صابیاک صاحب د تا ولې راړه نو ما ورته ویې زما پلار له چې طالبان راړي استادانو دعا او خدمت د هغې ډېر لوی اثر وي بعضې بدبخته خپله هم څه نه کوي او په هغه بل چې خدمت کوي نو هغه پې هم نه ځایېږي نو هغه چې هغې غریب